أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. سورة نساء آيات نمبر 49. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم آیاتان دی کتیری اغتشان لرا یزکون چی تزکیه بیانی پاکی بیانی انفسهم دخل جانون بل الله یزکی من یشاء بلکہ اللہ سبحانه وتعالی یزکی پاکی بیانی من دها غشا یشاء شوی غوار ولا یظلمون او ظلم نکول کیر پاغوی بانی فتیلن د فتیل برابر. علم تر الى الذین د دې آیات هم د مخکنی آیاتو سره مناسبت شته. هغه د دې چې مخکنی آیاتو کې د يهودو څخه قباحتونه بیان شو، دا د هغوی یو بل قباحت دی. شان نزول کې علماو دا نقل کړي دي چې پیغمبر علیه السلام ته چا خپل زوی راوستی او بیا یې د هغه صفات او خوبی شروع کړ. نو الله تعالی د آیاتونه نازل کړل دی اسلامی امت ته د دې تعلیم ورک چې تاسو یو د بل تزکیه م بیانوي، مدزان تزکیه بیانوي او مدنو تزکیه بیانوي، بلکې دا تزکیه بیانول د الله تعالی ته معلومه ده چې څوک د دې لایق دی چې تزکیه یې بیان شي. نو علم تر الى الذين آیاتان دي کتلی هغه کسان لره یزکون انفسهم چې د خپل ځانو تزکیه بیانوي. مطلب دا چې دا قابل تعجب خلق دي چې خپل ځانونه مقدس ګڼي او د دوی د تزکیه څخه دوی ته هیڅ ګټه نه رسیږي. بل الله یزکی من یشاء بلکې الله سبحانه وتعالی تزکیه کوي د هغه چا چې وی غواړي. ولا یظلمون فتیلا او ظلم بنه کول کیږي پر دغه يهودانو باندې د قیامت په ورځ باندې د دوی د بدو اعمالو د ورکولو په وجه چې دوی ته سزا ورکول کیږي فتیلن د فتیل برابر. د دې آیات څخه دا مسله راووتل چې خپل ځان مقدس ګڼل دا غلطه طریقه ده. انسان خپل ځان مقدس نه ګڼي او نه بدبل چا تقدس او صفائی دومره ډیره بیانوي چې د خلکو په ذهنو کې ادا سور کې چې بس داغه معیار حق دی او غلطي به نور څه کیږي. مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلي دي چې د آیات کې الله سبحانه وتعالی خپل بندگان د تزکیه څخه د ځان منع چې تاسو د خپل ځان خوبي او صفایان مو بیانوي. یو خدا چې د الله تعالی په دربار کې الله تعالی ته مقبول هغه څوک دي چې الله تعالی ته معلوم دي او ترڅو چې د آخرت د ورځې مسله صفاسوي نه په دنیا کې شوالی او بدوالی معلومي. نو د تزکیه د بیانولو عمده و درې وجوهات دي چې شریعت انسانان جن منع کړي. یو وجه وایدا د چې څوک د ځان تزکیه بیانوي دا د ځان صفائی اکثر او عمده سبب تکبر وي. د تکبر په وجه د خپل ځان صفائی او عزت بیان. نو منع د تکبر سره غلې ده، نو دا د تکبر ذریعہ ده، نو د ذریعې څخه منع راغلی. او دومره وجه دا د تاسو د ځانو تزکیه مو بیانوي. د تزکیه د بیانولو خو هغه وخت دا امکان وي چې سړی ته ځان معلوم وي. نو خو هیڅ چا د خپل ځان معلوم نه دی، خاتمه مستوره ده. دا چې د قیامت په ورځ به د سړي څه حالت وي دا یوازې الله سبحانه وتعالی ته معلومه ده. نو د ځان تزکیه بیانول دا پکار نه دي. د دومره وجه دا ده چې خاتمه مستوره ده. په همدې ارتباط باندې حضرت زینب بنت ابي سلمہ رضی الله عنهما پیغمبر علیه السلام چې کله د ام سلمہ رضی الله عنها سره نکاح وکړه، نو د ابو سلمہ رضی الله عنه څخه د هغه یتیمان دیت وفاتو په هغه کې د لوري هم و زینب. نو د هغه په ارتباط پښتنه وکړه د دې نوم هغه ورته زمانم بره ده. بره معنا د ګناهونو نه پاک
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل لا تزکوا انفسکم، د ځانونو صفائی مو بیانوي. الله اعلم باهل البر منکم، الله سبحانه وتعالى پتا سکی په اهل بر او په اهل التقوا خبر دی. سموها زینب، د دې نوم زینب ورکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې نوم بدل کړي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث را نقل کړي. او درېم وجه عموما د ځان د صفائی د بیانولو داوی چې یو سړی کله د خپل ځان صفائی او د ځان بزرګي ډیره بیان کړي او خلکو ته ځان صاحب کرامات او صاحب مستجاب الدعوات معرفي کړي، نو د خلکو په ذهن کې دا ورځي چې دا د خدای عزوجل په دربار کې په دې خاطر مقبول دي چې د عیوب او ګناهونو نه پاک وي، د عیوب او ګناهونو نه پاک دي. نو دا سړی پر خدای باندې دا فکر کوي چې الله تعالی ته دا کس مقبول دي، حالانکه خدای نه دی خبر چې دا به الله ته مقبولي کبني. نو دا پر الله تعالی درواغ تړل دي او پر الله تعالی باندې درواغ تړل کبیره ګناه ده. او بل دا چې انسان د عیبو څخه خالي کېدلای نشي، د عیب ډک. نو څنګه سړی د خپل صفائی او د خپل عیبو څخه ځان پاک بولي؟ نو په دې خاطر باندې د ځان صفائی دا منع ده. اوس د دې څخه څه مسائل راووتل. یو دا چې موږ د بعض خلکو عادت دا وي د خپل ځان صفات ډیر بیان، او خصوصا دا اوس په د شیطانی سیاست کې چې کوم خلک راغلي موږ استادو په اصطلاح خلک کاندیدان بولي. دې بیچارهګانو په مزاج دا ګرځېدلې دي چې بس په دنیا کې که بزرګ انسان وو، خادم انسان وو، مخلص انسان وو، رښتیاګوی انسان وو، خدای او دین تجمن انسان وو، د آخرت فکر سره او بس هم دی. دا د هر یو د عادت وی مخې هم شخل به برابر کړي، انګوټای هم تړلې په هغه علاقو کې چې هغه د انګوټې خلک او انتخابي نشانه قرآن کریم ګرځولي کنده کافرانو اصلي معاون. نو دا د ځان تزکیه اوس دغه حالت ته رسیدلې. بل دا چې انسان باید ځان ته داسې تخلص کې نږدې چې هغه تخلص د پر پاکي او د پر عظمت دلالت کوي. د مثال په توګه ځینې کسان د ځان سره د تخلصات لګولي چې هغه د پر تقوا باندې دلالت کوي. د مثال په توګه د ځان سره زکی لګولي، چا د ځان سره متقی لګولي، چا د ځان سره خدای پرست لګولي. نو دا داسې صفات دي چې ځان ته یو قسم تزکیه ثابتول. په ما کې خو نو دا صفات شته چې زه متقی یم، او یا په ما کې دا صفات شته چې زه متوکل یم، یا دې ته ورته نو دغه القاب د ځان سره شودل دا منع دي. صحیح طریقه دا ده چې د پیغمبر علیه السلام د صحابه او د امت د علماو څخه ثابته ده چې سړی وای غواړي چې د ځان سره یو لقب ولګي نو خپل علاقه ته د نسبت وکړي. مثلا د کندهار د ځان سره د کندهاري لیکي، په کندهار کې بیا د یو کلی دی هغه کلی د ځان ته معرفي کوي هغه دی لیکي. د کدا باز علاقو کې مې وندوال دی او خاکریزوال دی او دا سينوم دي پر ځان باندې کړی یا دې اول خو دې ته ضرورت نشته کوي وای دا کار دی. ولې کدا سړی دیندار متقی سړی و د دین خدمت یو کینو د په واجبې علاقه مشهور شي. لکه اوس مولانا محمد قاسم نامتوي نانوته یو علاقه د یو ډیره خار علاقه ده خو د په واجبانی په عالم کې مشهور شي. یا مولانا اشرف علي تهانوي یو علاقه ده د کلی دی د هغه ځای ته نسبت کوي. یا مولانا خلیل احمد سهارنپور د دې علاقه، یا انور شاه کشمیری کشمیر ته خپل نسبت کوي. نو داسې یو نسبت وسی. نو دغه سي القاب او دغه سي شعار څخه ځان ساتل ضروری دي. علما وايي ک په سړی کې دریا او د شهرت او د تکبر واجنه صرف د خدای عزوجل د یو نعمت د یادونې په خاطر یې کله د ځان یو صفت بیان کوي پزړی کې یې غلطه اراده نه و دا بیا پروا نه لري. لیکن چون کې موږ عاجز یو کمزوري یو زموږ د پاره بس خیر دادی چې نیکو بیان. الله تعالی فرمایي چې الم تر الى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا.
نو تزکیه د ځانونو بیانوي. انظر کیف یفترون علی الله الكذب وکفى به اثما مبینا. انظر وګوره ای مخاطب کیف یفترون څنګه تړي علی الله فلا عز وجل باندې الكذب درواغ په دغه دعوه کې وکفى به اثما مبینا. وکفا کافی دی به دغه خبره د ځان تزکیه بیانول اسم مبینا واضح گناه بس دغه کافی دی چې دا لوی گناه نو نور د ضرورت نشته چې سړی بیانې دا پر الله تعالی چې سړی تهمت لګي دا بس کافی دی. تهمت څنګه لګي؟ تهمت په دې باندې لګي چې دی د خلکو په ذهن کې دا ورکی چې ګوا کې زاد الله تعالی په دربار کې مقبول یم نو خلق پر الله تعالی دا ګمان کی او دای بل الله تعالی په دربار کې مقبول نه وي. او یادا چې دا خلق ځان د تزکیه خاوندان بولی لکه دا يهود او نصارا لیکن دا هغه باوجود پر الله تعالی باندې درواغ تړي او د الله تعالی سره کوپر کوي نو د کوپر سره سره ځانونه مقبول بولی دا پر خدای درواغ تړي ولې د دې څخه دا ښکارا معلومیږي چې يهودان او نصرانيان په خپل کفري اعمال باندې عامه انسانانو ته دا په ذهن کې ورکی چې ګوا کې کفر د خدای په نزد باندې خوش کار دی پسندیده عمل الان کې دا محض تهمت دی ځکه الله تعالی په ټول شرایعو کې کفر مردود او ناخوشه بللی. نو يهودانو د دې سره سره چې په کفر مبتلا و د ځانو تزکیه بیانول او ځانونه د خدای ځامن او یا د خدای محبوبان بلل نو دا پر الله تعالی تهمت دی. ځکه نو الله فرمایي انظر وګوره ای پیغمبر علیه السلام یا هر مخاطب کیف یفترون علی الله الكذب څنګه تړي په الله عز وجل باندې درواغ په دغه دعوه کې چې ځانونه پاکیزه بولی وکفا به اسم مبینا او کافی دی دغه تهمت اسم مبینا چې واضح ګناه ده ښکار تهمت دی او خطرناک ګناه. نبی الله تعالی پر دغه څه بد عمل باندې کومه سزا ورکي دا د هغوی د شان سره لائق. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. علم ترى آیاتانی دی کتلی للذین ها کسانو لرؤتو نصیبا چور کړل سوی د یو لوی حصہ من الكتاب د الله تعالی د کتاب څخه یؤمنون بالجبت والطاغوت او ایمان راوړي باور کوي بالجبت په بوتانو باندې او طاغوت په شیطان باندې ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون وای للذین ها کسان لره کفروا چاغوی کفر کړي دي هاولای دغه خلک یعنی دغه کافران اهدا زیات هدایت یافته دي من الذین تر هغه کسانو امنو چې ایمان راوړي دي سبیلن دلاری په اعتبار باندې. د دې آیاتو شان نزول کې تفسیر روح المعانی او امام قرطبی او تفسیر ابن کثیر را نقل کړي دي چې دا مدینه منوره د يهودان دوه مشران یو کعب ابن اشرف او یو حی ابن اخطب دا دواړه د يهودو ډېر لوی مشران وو. د احد د غزا څخه وروسته د تجارتي کاروبار په نیت باندې مکه ته راغله. مکه کې د ابو سفیان سره ولیدل. ابو سفیان ته وویل چې موږ تاسو سره تعاون کوو پر دې مدینه باندې د حمله د لپاره تیاری وکړه او موږ چې څه فواصل پرای هغه بستا سره کوو تر څو چې د مسلمانان دا تباہ. ابو سفیان ورته ویل تاسو داسې یو واده خلاف قوم یاست درواغ هم ډیر وایاست نو دراغه وخت موږ پر تاسو باور نشو کولای تر څو چې تاسو دواړه زموږ و دې دوه بوتانو ته چې جبت او طاغوت دي و دې ته سجده ونکړي. نو سجده کول خو بوتانو ته په يهودو په دین کې حرام او کفر لیکن دوی راولار سوله د دوی د خوشالولو د پاره دا کار وکړي. نو بیا کعب ابن اشرف د دې سجده کولو څورسته او ابو سفیان ته وویل چې 10 کسان د ستاره طرف سي 10 کسان د زموږ له طرف سي
او بیا په ګډه باندې د کعبه په دروازه کې د الله تعالی سره تعهد وکړو چې د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف په اخلاص جنگي د خدای سره د خدای د پیغمبر په خلاف تعهد کوي. احمق توبه دغه ځای خدای چې څوک خرابوي بس خرابوي. نو ګردراله د کعبه په دروازه کې د الله تعالی سره تعهد وکړي د الله د پیغمبر په خلاف د جنگ لپاره. دا تحالف یو د بلې قسم سره واخلي، اتحاد سره پیدا. نو الله تعالی داوی په ارتباط د آیاتونو نازل. نو بیا د دې څخه ورسته ابو سفیان ورته ویل چې موږ خدا سي د علم خلک او تاسو اهل کتاب یاست، تاسو راته وایست د زموږ دین حق دی کدا د پیغمبر علی السلام دین حق دی. نو درته تاسو څه کوي؟ دا کعب ابن اشرف ډېر لوی ملاو د یهودا او دا حوی ابن اخطب هم ډېر لوی ملاو. خالی په علم باندې سړی د الله د عذاب څخه نشي خلاص شه. ډېر کسان به علماي د کوپر پلین کې ولاړ بلعم بعورا بلزاره جوړ کړي. نو درته ویل ابو سفیان چې موږ په حاجانو ته عبور کوو، طوافونه کوو، عمره کوو، ملمانه روزو، صله رحمی کوو او خپل وشانی د دې شیدې په دې حاجانو باندې چشو د حج په موسم کې د کعبه خدمت کوو. او دا پیغمبر علیه السلام چې دی د خپل پلارو نیکه دین پرې شي دی او موږ پلارونو ته بد وایي او موږ تر مابین اختلاف پیدا کړی دی. نو درته ویل چې العیاذ بالله هغه گمراه شوی دی او تاسو پر حق یاست. نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړل او د دې په ارتباط دا مبارک آیاتو کې مؤمنانو ته دا وښودل چې دا د کعب ابن اشرف او د حوی ابن اخطب په شان باندې ډېر کسان تر قیامت پورې وویني چې د خپل خواهشات او د کفارو د خدماتو د قبلولو د پاره به حقانی علما او حق مجاهدین ظالمان وبولي او وی ته بد کوي او د خدای او د خدای د رسول احادیث په پراغور پټ کی او خپل بزان تاسو ته تر ټولو لوی محدث معرفي کی. لیکن په حقیقت کې به کعب ابن اشرف یا حوی ابن اخطب او یا بلعم باعوراوی چې د کوپر په لمن کې لویدلی. الله تعالی فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. علم تر آیات ندی کتل یعنی قابل دید دی او قابل تعجب دی دا کسان الى الذين کسان لرؤتوا نصيبا چور کړل سه او هغه لره نصیبا یو لوی حساب من الكتاب د کتاب څخه د تورات څخه. خدای دی باوجود یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذي د دې باوجود یؤمنون باور کوي ایمان لري بالجبت په جبت باندې او طاغوت په طاغوت باندې. د جبت او طاغوت په ارتباط باندې د مفسرینو مختلف اقوال دي. حضرت عبد الله ابن عباس او حضرت ابن جبیر او ابو العالیه رضی الله عنهم د دوی څخه ابن کثیر رحمه الله را نقل کړی دي چې دا جبت او طاغوت دا حبشي لغات دي، یعنی حبشي ژبه ده. جبت ساحر توای او طاغوت کاهن توای. د حضرت عمر رضی الله عنه قول را نقل کړی دي چې جبت سحر او جادو توای او طاغوت شیطان تویل کیږي. حضرت مالک ابن انس رضی الله عنه قول قرطبی را نقل کړی دی وایي چې د الله تعالی څخه ما سوا چې د څومره شان عبادت کول کیږي دا ټول په جبت کې شامل دي. دې ټول ته جبت او طاغوت ویل کیږي. یعنی د الله سبحانه و تعالی څخه ما سوا چې د څومره شان عبادت کول کیږي دا ټول په طاغوت کې راځي. نو اوس دی وایي چې امام قرطبی رحمه الله ورستوای وای د مالک ابن انس قول تر ټول قران ته اقرب او د ټول الفاظو او د ټول اقوالو د فار جامع. چنانچه الله تعالی بل ځای د دې خبري تایید کړي ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تاسو د الله تعالی عبادت وکي او د الله نه ما سوا د بل چا عبادت مکو. یعنی د طاغوتی عمل څخه ځان وساتئ. یعنی که یو سړی د ملائکه او عبادت کې ملائکه خو طاغوت نه دي، خدا د عمل د طاغوت عمل دي، ځکه چې د الله تعالی په ځای د ملائکه او عبادت شروع کی. نو مطلب دا چې بیا د طاغوت بلل کېږي د وجې د دغه عمل چې عمل طاغوتی عمل دي. دا نه چې هغه کوم څوک د عبادت کې هغه هم په طاغوت کې راځي.
نو طاغوت دې ته وایي. نو مراد دا دی چې د الله تعالی د قانون په مقابله کې هر قانون ته عقیده درلودل او د هغه قانون تایید کول دا طاغوت. چنانچه مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله لیکلي دي چې الله تعالی اوس دلته فرمایي چې دوی په طاغوت او جبت ایمان لري، سره د دې چې دوی په خله اقرار نه دی کړی چې هو موږ د بتانو ته عقیده لرو، لیکن بتانو ته سجده وکړل او د مشرکانو دین تایید کړي. نو الله تعالی په صفا الفاظو باندې دغه کسان پر طاغوت او جبت باندې مؤمنان وبل چې دوی ایمان پر طاغوت او جبت راوړي. د دې څخه تمام مفسرینو دا مسله راخسته کچا د کفارو جوړو سو قوانینو ته د حق نوم ورکي او دا قوانین یې د خدای د قانون په مقابله کې حق وګڼل او د خدای قانون یې د دغه قوانینو په مقابله کې مات کی او د دغه قوانینو د تایید د پاره قرآنی آیاتونه اوه، نو دا کسان په دغه قانون په تایید باندې مرتدان او کافران ګرځېدلي. دا ډیره مهمه مسله ده. د الله تعالی کلام تر قیامت پورې د تمام انسانیت لپاره تعلیم ورکړي او د تمام انسانیت لپاره هدایت. حق او باطل خدای په خپل کلام کې واضح کړی. هر چاته نن دا معلومه ده ځینې علماء سلاطین د پاچاهانو علما هغه دي چې د پاچاهانو او د هغوی د باطلو نظامونو د تایید د لپاره فتوا ورکړي او د کفارو د نظامونو د تایید د لپاره د هغو خلکو په خلاف فتوا ورکړي چې د کفر د نظام په خلاف jihad کوي. نو دته علماء سلاطین وایي او علماء سو او رهبان دغه تداول کیږي. دا د قران اصطلاحات. الله سبحانه و تعالی د کعب ابن اشرف غوندي د یو بل خبيث علماء سو د جملې څخه د بلعم باعورا یادونه په بل ځای کې کوي. الله سبحانه و تعالی فرمایي چې بلعم باعورا هم په خپل زمانه کې ډېر لوی عالم، حتی مستجاب الدعوات او کافرانو د حضرت موسی علیہ السلام په مقابله کې ودرا. نو د خدای مقابله ته څوک ودرېږي خدای دې ذلیل کوي، دې خواري. الله تعالی داغه په باره کې فرمایي چې وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. ته پر دوی باندې تلاوت کړه د هغه چا مواقع او خبر باندې تلاوت کړه چې موږ هغه ته آیاتونه ورکړي و. فانسلخ منها، هغه د دې آیاتو څخه ووتی، پر دغه آیاتو یې عمل ونه کوي. فاتبعه الشیطان، شیطان د ځان ملګری کی. فکان من الغاوین، او ګرځېدی د گمراهان. نو دا بلعم باعورا هم دغه سی الله چې د کفر په تایید کې د موسی علی السلام خلاف خبرې کوي. وس هم داسې کسان ستا چې د خپل نفسانی خواهشاتو په خاطر باندې د خدای د دین نه لري سوي. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله لیکي چې دنیوي خواهشات او عزتونه، پیسې او مال کله انسان دومره د خواهشاتو پابند وګرځي چې د خدای دین ته لا سلام وایي چې او عقیده لا پریږدي. نو عین زموږ او تاسو په ټولنه کې نن داسې خلک شته، ځانو ته علما وایي، شیخ الحدیثان وایي او د امت د جهاد رهبران وایي، لیکن د کفارو په تایید کې داسې لویدلی چې د خدای دین د مسلمانانو په خلاف چي او د الله تعالی د کلام آیاتونه د کفري نظامونو د تایید د پاره وایي. دا قرآنی آیاتونه واخی او پرداس خلکو باندې وګوري چې نن دا خلک په کوم مقام کې پراته دي. د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب کې خو احتیاط ډیر دی، دا د کفر فتوا لګیږي نه، لیکن که سړی د نور مذاهب اصول ته او د قرآن اصول ته او یا د قواعد اصول ته سړی وګوري، نو دا کسان یو لا په ایمان نه پاتې کیږي. ځکه دا د دل تشکار دي خلکو ایمان نه دی ور باندې راوړ، فقط دا وی تایید یې وکي، لیکن الله تعالی دوی ته پر دې طاغوت او جبت باندې مؤمنان وایي چې دا مؤمنان دا پر ایمان نسبت کوي. نو د نفسانی خواهشات څخه ځان ساتل پکار. نفسانی خواهشات ډیر خطرناک دي. کله د خواهشات په خاطر باندې سړی حق طلبي کوي او کله بیا د حق په مقابله کې دریږي. دا رقم یوازې نه چې د ازموش په وطن کې ستا،
دا په عربي نړۍ کې د خلکو پر سرونو باندې د قتل په زور باندې پاچهي ته ځان رسي، لیکن هغه ته بیا د دې ملک واقدار وای، هغه ته خادم الحرمین شریفین وای. دا څوک دي چې دغه القاب ورکي؟ دا دغه علماء سلاطین دي، دا دغه علماء سعودي، دا دغه د يهودو او نصاراو څخه متاثره یا دا غرض سي علماء. دا علماء نه دي بلکې دا علماء سلاطین دي، د پاچهان علماء. دا په هر زمانه کې دا بلعم باعورا غوندي ډیر کسان پیدا کیږي. نو دې څخه باید سړی په دوکه کې نشي. دا قرآنی آیاتونه دا غوي د پاره ښکارا دلیل. الله عزوجل د خپل پیغمبر په جواب باندې څومره واضح فرمایي، الحلال بین والحرام بین. حرام واضح دي، حلال واضح دي، هر سړی په پوهیږي. الله سبحانه و تعالی خو د انسانانو ته عقل ورکړي دي، دا سی به عقل خو نه پیدا کړی. انسان مکلف په هم دی وجه دي چې الله تعالی عقل ورکړي. نو عقل مدار د دې دی چې انسان باید حق او باطل ور باندې معلوم کړي. دا ځینې عوام خلک چې دغه خلکو د خبرو سره متاثر وي، دا د قیامت په ورځ خدای ته دی وی ذریعہ دلیل نسی وایي. الله سبحانه و تعالی ورته فرمایي ما ته عقل درکړی او ته می د عقل په وجه مکلف ګرځولې وي، تا دومره تمیز نسوای کولای چې څوک د کافر د قانون څنګه ته ولاړ یل تجلی کافر ولاړ وي، د ملنونو د کروڑونو انسانانو قاتل دی، د اسلامي نظامونو نړونکي دی او ټول ژوند د خدای په مقابله کې تیر شوی. ته داغه سره وړونه کې، داغه سره ډوډۍ خوري، داغه سره یو ځای ناشته، او هغه مسلمان چې د کفار مقابله کوي دا هغه په خلاف باندې د قران او د حدیث څخه استدلال کوي، په دې باندې چا سر نه خلاصي. الله فرمایي چې دا هغه خلک ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. الله فرمایي چې دوی وایي للذین هغه کسان لره کفرو چې هغه کفر کړی دي، دا يهود د کافرانو توای، د مشرکانو. هؤلاء دغه خلق یعنی دا مشرکان اهدى زیات هدایت یافته دي من الذين در هغه کسانو امنو چې ایمان یې راوړی دي سبیلن د لارې په اعتبار، یعنی دا مشرکان تر دې مؤمنانو د لارې په اعتبار او د قانون په اعتبار زیات پر هدایت باندې. دا عین دا اسه مسله. اولئک الذین لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اولئک الذین الله تعالی فرمای دغه خلق چې دا کفر ته اسلام وای او اسلام ته کفر وای، گمراهان ته هدایت یافته وای او هدایت یافته ته گمراهان وای. دغه خلق الذین کسان دي لعنهم الله چې الله تعالی فاغوی باندې لعنت کړی دي. دا هغه خلق دي چې د خدای په لعنت اختصری دي او د لعنت په اثر باندې تر داسې اندازې رسیدلی دي چې دا کفر کلمات تر خلو راوځي. دا د خدای د لعنت هغه اثر وي چې پر دې لویدلی. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. نو هغه څوک چې خدای ور باندې لعنت وکي، ومن هغه څوک يلعن الله چې الله سبحانه و تعالی ور باندې لعنت وکي، فلن تجد له نصيرا. نو تبه هیڅ کله دا غوی د پاره هیڅ مددگار د خدای د عذاب دراتلو په وخت کې پیدا نه کی چې د خدای عذاب ور باندې راشي. دا څه کسانو د پاره به هیڅ کله څوک پیدا نه کی. یعنی مطلب دا چې پر دغه خلکو باندې چې د کفر قوانینو ته حق وای او د اسلام قوانین بدګنی او هدایت یافته ته دلالین وای او گمراهان ته هدایت یافته وای، دا کسان د خدای د عذاب نجات نشي پیدا کوي. یا په دنیا کې خدای عذاب ورکي لکه د يهودو ته چې ورک ځینې د مسلمانانو په لاس قتل کړل او ځینې بنديان کړل او ځینې ذلیل رعایا د دوی تر لاس لاندې اوسېدل، د مسلمانانو تر لاس لاندې اوسېدل او په آخرت کې خود څه کی جاغه بکیش. حدیث کې راځي څوک د خدای د دین مقابله وکي او د خدای د دین په مقابله کې ودرېږي، الله به ضرور د خدای د دین په خاطر باندې هغه ته ذلت ورکي او دا ذلت به خامخا وکي. او څوک چې د خدای د دین امداد وکي الله به امداد کوي، نصرت وکي، ولو کله کافرانو خوشي کې نه خوشي. نو بل دا چې پر چا باندې خدای لعنت وکي د دې ملعونینو سزا قران کې بل ځای الله بیان کړي. چنانچه الله سبحانه و تعالی فرمایي په خپل مبارک آیات کې ملعونین اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. چې دا خلق ملعون دي چې د خدای د قانون خلاف اوشتي، دا ملعونین دي. اينما ثقفوا هر کله چې وجدل سو اخذوا ودینی ولسی وقتلوا تقتيلا
او قتل کړل شي په قتلولو باندې. صدق الله العظیم.